السلام علیکم. د نومبر میاشت شروع ده او په دې میاشت کې یو هفته داسې ده چې هغه ته یو اویرنس ویک ول کیږي. مطلب هغه کې یو پوهنه او عوام تور کول کیږي او ولس تور کول کیږي او هیلث کیر پروفیشنل تور کول کیږي. د هغې نوم دی preventing antimicrobial resistance. مطلب چې دا خبره داسې دواوې دي چې هغه د مایکرو ارګانیزم لپاره استعمالیږي. د هغو دواو چې کوم ریزिस्टنس جوړیږي نه کار کېدل جوړیږي د هغه پریونشن کول روکثام کول. مطلب د خبرې چې شری بعض داسې دواوې دي چې هغه نن سبا په ټیم کې د هغه دواو کار ختم شوی دی نه کار شوی دی کار نه کوي. زموږ د کوټي په شهر کې یو ریسرچ وسو په هغه کې 50915 پرسکرپشنز وکړل شو. نو په هغه ټولو کې چې کوم دي په هغه کې د انټي بایوټیک دی اګمنټن نوم دی د انټي بایوټیک لیکل شوی دی د ډاکټرانو لیکل دي. نو دا په دا وجه لیکل شوی دی چې ډاکټرانو سره په هغه نسته علم نسته سره دا شی نه دی اصله کړی. دا ګرد ډاکټران دا رقم دي په دې کې چې کوم اکثریت هغه ډاکټران راځي چې هغه انګوټه چاپ ډاکټران دي. هغه ډاکټران دي چې هغه د مشرانو څخه ذکر دي خپل به کتاب نه دی ویلي به مطالعه نه کړي او ځان اپډیټ نه ساتي. آس پاس چې کوم چینجز روان دي د میډیسن په فیلډ کې چې کوم تبدیلیاں روان دي په هغه کې دی لاس نه وهي. مطلب دی په هغه نه اصلي. نو په دا وجه باندې د دې څه کوم دا غلطیاں کیږي او دا غلطیاں چې دی کی دا رقم چې کی دی عام عوام چې کوم دا میډیسن هغه تر رسي دغه په حواله کې هغه استعمالي او په هغه کې ریزिस्टنس جوړیږي. دا خو ډاکټرانو حیرانو غلطي. بل غلطي د عوامو غدا هغه عوامو کوم غلطي ده هغه دی صرف میډیکیشن کول. ما یو ګولي استعمال کړه دوا استعمال کړه انټي بایوټیک استعمال کړه زما د پاره کار وکړي زه سم سلام قدرتي اني موږ یاره پتوک باندې ز سم سولم زرا ولر سم هغه توک برابر استعمال یاره تی استعمال کته هم سم زیارتي استعمال کته هم سم د صرف میډیکیشن ډېر خطرناک شي. اول خو په کار دي چې ډاکټران په هان سي دویم په کار دي چې عوام په خپل میډیسن نه استعمالي. دا دوی خبري باید چې عوام په سوچ کې په سمجھ کې په دماغ کې شي نه